الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال إمام باقر عليه أفضل الصلاة والسلام: القلوب ثلاثة، قلب منكوس، وقلب فيه نكتة سوداء، وقلب مفتوح. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. آسمان ولایت و امامت سلورم مولا شهادت و ریزده نزادی مناسبت سره طولنا مخی طولنا اول زمن امام تا و بیا مرجع ازام تا علماء کرام تا بیا تاسو پاک و مؤمنین تا مولا شهادت مناسبت سره تسلیت عرض کو انشاءالله. یقینا څومره امامان دي دمو فخر دمو د پاره سمو دغو عظیم و معصوم امامانو سمنسوب یو د دوی مؤمنانو شیعه مو بلای شو او یو افسوس به وکو یو حساب سره څه د سرخ مرکز کې څو وختونه چلیږي څو کاله کېږي څه امامانو شهادت منو کېږي خو اوسه پورې کلو وطنو کې څوره مو امام بړي دي نه فندو کمایشتا اوسه نه وسایلو کمایشتا اوسه نه ملیانو علماو کمایشتا خو څوره امامانو شهادتونه واقع کېږي یو شهادت منو نه کوي. د یاد وسطه امام بڑی انجمن تا سیکرٹری شوالی تا فنڈ تا خو خوشحالیگی سموسا لاس کی دے پندوره د صرف ویلې شم څه ذمہ داری صحیح طریقې ساده کوله ډیره ګرانه ده. داسې نه وي څه امام سره مختوری شي او امام سره مختوري وو. ویلې څه د ما و تاسو مکتب مذهب بنی امام شپږم امام والد بزرگوار د امام محمد باقر علیه الصلاة والسلام. اللهم صل علی محمد. مثلا صرف علماء نه وایي څه چاو توریزی سیخی کړي دي یا چاو توریزی خیلی دي څه خوشحالی ده کوي یا د ودونه ورکې کوي. تا ورکې ګرامې تا مسئول و ذمہ دارې څه متمخنې چرج د سلاس کې ده چې ته تا اعلان نه وکړلو څه پلنکې شپه پلنکې وریځه د پنځم امام د شپږم امام د پلنکي امام شهادت و شب شهادت د روز شهادت د خوشحالی ونه کوي متام به کېږي مو متمخنې کې پکار دی د دستور شروع شي پلار دوی نیکه دوی ورور دوی پنځم اوسې منو کوي وامیا کوي څلوېښتیا کوي سالګردیا کوي قرآنخانیا کوي هر یو مجلس به کوي. اما معصوم امامان هغه امامان څه یغوی له مخې نه مو زندګۍ کوو روزی خورو رزق خورو یغوی سحرې یغوی هدایت واجې نه مو زنده یو یغوی آیا دور حق مو باندې نه کیږي چې کم از کم ولادت و شهادت منو کو. ریکویسټ دی هغو کسانو څه کلو کې ذمہ دار یو دا پیغام ورسوئ چې امامانو کم از کم ولادت و شهادت منو کوئ. د متمخانو فنډونه دي دپاره نه دي چې ته خښتې باندې خښته کېدوه دیوال باندې دیوال ودروه رنګونه وکه قسمه قسم میټیریل استعمال کا اندی د پاره دی څه امامانو سیرات نه خبر شي امامانو پیغام خلکو ته ورسیږي دا شپې ورځې ورکې واضحې وي. مو هر یو کار ورنې کوای شو فنډ باندې خو اما که ذکر اهل بیت وي اخته بیا یې مملیا ماته دی. یو صلوات وسلم محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. زه مختصرا د امام بایوگرافی زندگی نامه لږ عرض کم څه تعداد څه کم از کم او تاسو امام د پنځم امام څخه زندگی نه دور خبر وو. کسه مولا پیدایش مدینه منوره کې شوی دی 57 هجری کې د مولا پیدایش شوی دی 1 رجب المرجب باندې یعنی اول رجب باندې امام پیدایش دی. و بیا امام شهادت 114 هجری کې شوی دی
100 ذوالحج باندې چې نن 100 ذوالحج ورځ ده. ان تاسو خپل څه حساب ته ولګوئ 57 هجری نه تا 114 هجری پورې 57 سال کېږي، یعنی 50 کاله د امام عمر وو. 57 سال امام خپل عمر کړی دی. او 95 هجری کې د مولا امام باقر علیه السلام والد بزرگوار یعنی مولا امام زین العابدین علیه السلام شهادت شوی دی. مولا سجاد باندې بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد. مطلب امام 95 نه 114 پورې امامت کړی دی، یعنی 95 نه 114 پورې حساب وتاولی کی 19 سال کیږي. 19 سال امام مدت امامت ده. 57 سال عمر ده. 114 هجری کې شهادت شوی ده او 57 هجری کې د مولا ولادت شوی ده. جنت البقیع کې د مولا قبر مبارک روضه مبارکه ده څنګه سلفیانو وهابیانو رنګ کړي ده. نن ورځې پورې واشامه وا دیوا په نه بلیږي. نن هم مولا مظلوم ده. سهار یو قبر باندې بالاخره یو شامه یو لیمپ یو لایټ د لګېدلی وي، خو امامانو هغه مظلوم قبرونه اوسه تیارو کې پرته دي. مولا در نیم کاله یا څلور نیم کاله و څه کربلا واقع کې موجود و، یعنی کربلا وړو بچیونه اطفالونه یو شخصیت کربلا واقع کې مولا امام باقر علیه السلام. ان تاسو خپل مولا مظلومیت پاتندی نه لګیدای شي څه در نیمو یا څلورو کالو بچای کربلا کې 2 جنازې خیمو ته راوړای شي. انا لله و انا الیه راجعون استرجاع کلمی الوستای شي او مولا امام باقر به د ټول ارسلیدل. او بیا مولا امام باقر علیه السلام کربلا نه کوفې پورې، کوفې نه شام پورې اندیشان سره زندان کې دا ټول حالات مولا لیدلی دي خپله. لکه ما تاسو الکو کې وړې بلبلې ذکر ډیر کېږي چونکې وړه وه، ډیره خواږه وه، ډیره مظلومه وه. اندیشان سره مولا امام باقر هم مغه عمر کې و، مغوره مظلوم دی. صورت وړه بلبله مظلومه وه. اکثر روایات د کربلا، اکثر احادیث و واقعه کربلا څخه نقل شوی ده امام باقر علیه السلام نه نقل شوی ده. امام مو باندې لو احسان کړی دی څه دغه واقعه امام مترسولی ده. مولا مور بزرګواره د امام حسن مجتبی علیه السلام لور وا، بی بی فاطمه سلام الله علیها نمیده. یعنی مور طرف امام حسن المسیح کی رچی، پلار امام زین العابدین، یعنی واحد امام دے پلار طرف ہاشمی علوی فاطمی دے، مور طرف یا ہاشمی فاطمی علوی امام دے. اردو طرف سلسلہ فاطمی و ہاشمی و علوی رغلی دے. اولادو کی و اولاد نقل شوی دی 15 زمن دی دے مولا امام باقر علیہ السلام. دوی نونی دوا بچی بچپن کې وړکالي کې وفات شوی دي. ټولو نه مشر بچی مولا امام جعفر صادق علیه السلام دی. مولا صادق باندې بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عبدالله، ابراهیم، عبیدالله، علی، زینب او ام نجمه دغه تقریبا امام ام سلمه د امام اولاد دي. او امام کولو کې یوه زوجه سکما و ام حکیم نمیده و ام فروه نمیده. انده ام فروه سلام الله علیها د مولا امام صادق علیه السلام مور بزرګواره وه. دا د مولا مختصره بایوګرافي د مشهور القابونه د مولا تاسو ته معلوم دی. باقر العلوم نه ورته ای مولا ته. باقر العلوم نه ځکه ورته ای چې امام خپل دور کې علوم پرشان کړل. باقر د ویلې شي بقر نه وتلی دی، یعنی شکاف کوونکی، یعنی څیرونکی، یعنی علوم یې داسې وڅیرل څه علوم راز و رمز یې راوبسلو مولا. مکمل تحت امام د علوم رسېدلی دی. امام دور کې چونکې بني امیه او بني عباسو دور کې خلافت باندې، ریاست باندې، حکومت باندې کشمکش وو. امام ته بهترین فرصت ملو شو چې امام ټول مسائل، ټول علوم پرشان کړل.
ټول علوم دنیا ته وخیل. اخ ټایم کې صرف المنځه و، روژې و، تقیه و، وضو، ساده نماز میت، ساده دغه ځي پورې څه احکام مسایل خلکو ته معلوم و، نور ډېر مسایل نه و معلوم. امام باقاعده د تفسیر کلاس شروع کو، باقاعده امام د حدیث کلاس شروع کو، درایت الحدیث شروع کو، تاریخ شروع کړلو، کلام شروع کړلو، علمی مناظرات شروع کړل، مولا اسرائیلیات و سره ډېر امام بهرحال د علومو کې شاګردان تربیت کړي دي. صرف شیخ توسی بزرگوار مولا خصوصی شاگردان 462 کسان خیلی دي. صرف شیخ توسی بزرگوار. عمومی شاگردان د امام هزارو کی وو. یعنی و ټایم کې به امام کلاس کې په سوونو کسان، په زرونو کسان ناسو، امام به علوم پر شنول. او دا نه صرف اهل تشیع، اهل تسنن علما هم امام علم تا، امام تقوا تا، امام دغ علم درجو تا قائل دي. اکثر د اهل سنت علما، راویان، محدثین هغه د مولا امام باقر علیه السلام شاګردان تیر شوي. د فخر ده مو د پاره. او سوره د اهل سنت څلور امامان دي، فقه والا هغه ټول د امام جعفر صادق شاګردان تیر شوي دي. د فخر د مکتب تشیع د پاره. امام زهر په باره کې راغلي دي چې هشام بن عبدالملک مولا ته زهر ورکړي دي، یا ځنه روایتو کې شته چې نه د هشام وریاره و، هغه خبیث زهر ورکړي دي چې هغه ابراهیم نومېده، ابراهیم بن ولید بن عبدالملک. دا دوه روایتونه شته دي چې مشهور روایت هغه دی چې هشام الله سه امام ته زهر میلاو شوي دي. امام 57 سال کې شهید شوی دی. صلوات واستئ مولا باندې. اللهم صل. زه یو حدیث مولا اقوالونه رخلم هغه باندې مختصر سره استوس خدمت کې عرض کوم. ډېر ټایم مو ونه خلم، موسم هم ګرم دی. مولا یو مشهور روایت دی، مولای زړونو قلوب و اقسام خیلی دي. مولای زړه یو حالات کې نه وي. قلب زړه د انسان اصل کې حدیثو کې کوم قلب ټکې رسی، زړه قلوب ټکې د روح ته ویلی شي. یعنی انسان روح یو حالات کې نه وي. انسان روح قسمه قسم حالاتو ته تلای شي. انسان څو دنیا ته لاړ شي، راشي پاک و پاکیزه وي، روح زلال وي، توحیدي فطرت باندې رسی. خو وخت سره ورو ورو د روح خرپیدای شي، مړکیدای شي، زوال طرف ته تلای شي. لذا مولا یو تقسیم کړی دی، مولای چې القلوب ثلاثتون، زړونه درې قسم ته دي. سوچ وکړئ چې ما تاسو کوم یو زړه، کوم یو روح حامل یو. مولا دی چې قلب منکوسون، یو زړه هغه دی چې قلب منکوس بللی شي. عربی کې منکوس ټکی، معکوس ټکی ما یو دی، هغه څه په پړ مخ شوی وي. یو زړه هغه دی چې پړ مخ شوی وي، لکه یو لوخی وي، په مخې کې د یو څه وي، په څټې کېږدی بل څه وي. څه لوښي کې چای خلک په مخ کې ږدي، اما که هغه جام لوښی په څټ کې دی، بیا هر څه ونیور ولا چاوا بیا نه ډکېږي، اثر نه پکوي، بیا فایده نه کوي. مولا دی چې یو زړه انده دی قلب منکوس لا یعی شیئا من الخیر، خیر و خوالی نیکی و که هر شی چې هغه ته چاوي نه ډکوي، نه ډکېږي. وهو قلب الکافر، مولا دی چې دا د کافرو کسانو زړه دی چې هغوی کفر اختیار کوي، هغه زړه دی. لکه څنګه سوره یاسین کې ما تاسو دا آیه ډېره ویلې، ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. دغه یې کې ډېر عبرت دی. پروردګار دی چې ځنه کسان چې عمر رسیده شي، عمرونه یې تیر شي، بیا هغوی زړونه په څټ کېږي، زړونه بیا په څټ کېږي. ومن نعمره ننکسه فی الخلق، ځنه کسان چې عمر رسیده شي هغه بیا بچپن ته واپس کېږي. لکه بچپن کې ډېرو شیو باندې انسان بالاخره نه پوهېږي او ښه وړه خویونه کوي، بیا زوړ شي انسان بیا ډېرو شیو کې وړه خویونه کوي. پناه وي د خشینه. ځینې وخت کې انسان عادت جوړ شي زندګۍ کې، ځکه یې څو بندګانو ځوانۍ کې، هر عمر کې، هر سټیج کې یو بد صفت دی که نه، خوارۍ وکړه، ریاضت وکړه، تمرین وکړه، مشق وکړه، شپې تېرې کړه، څه صفات ځانه وباسي، که در کې پوخ شولو، عادت شولو، سپین ږیری شي، شپېتو شي، اویاو شي، اتیاو لسو کالو شي، نه درنه وځي، بیا نه درنه وځي. بیا هر څومره خوارۍ وکړي، بیا هر څومره مجلسونه، متمونه،
آیتونه قرآنونه در باندې وویل الوستای شي بیا فایده نه دی رکوي. عاقبت په حسبن پاره بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آله. مولا دی څه کفار زړونه رسیدي خو ځنه وخت یو مسلمان کس زړه د حتی رسیدای شي لکه څنګه قرآن کې آیا ده پروردگار سی قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اعراف 179 نمبر آیا پروردگار علم سی ځنه کسان داسې دي چې زړونه لري خو اثر نه پکوي، سترګې لري نه کسي، غوږونه لري نه واوري. او هغوی حالت دا دی څه حیواناتو نه بدتر شوي دي. خدای دې وځي کې څه حیوان شوي دي بیا یې څه حیوانات بدتر شوي دي. دا داسې کسان دي چې ګمراه شوي دي، دوی واپسې دوی ګمراهۍ نه هدایت طرف ته راتلله ناممکنه دی، محاله دی. پناه وي چې انسان د حالت ته ورسېږي. ځینې کسان دي وخت سره کسه انسان ورو 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 ګناهانو کې مخ ته ځي، زړه سختېږي. عربی کې ورته قلب قسی، قلب قسی. انسان څه قسی شولو، قسی القلب شولو بیا هغه باندې چې اثر نه کوي. انسان ډېرو شی وجې نه زړه یې قسی کېږي. ټولو نه مهم شی حرام خوری دی. کله چې انسان حرام خوري زړه سختېږي، سختېږي سنګین کېږي. کله سنگین شولو بیا هغه واوري، هغه کینی، هغه غوږ چوي خو هغه بیا اثر نه کوي. زړه ته ورنوځي دا خبرې، زړه نه بیا فورا وځي، بیا دا هغه بیا اثر نه کوي. بیا دا خبرې هغه بیا هدایت نه کېږي، هدایت طرف ته نه ځي. او قرآن ویلي چې دا ازل دي، حیواناتو نه ازل دي، حیواناتو نه بدتر دي. حیوان تاسو لیدلی دی بالاخره هغه ته څه آرډر ورکوي چیختان که نه، کله ورکي به داسې چې چیختان آرډر نه ومني. نور اکثر یې چیختان آرډر باندې څي. چیختان څه خل ته آرډر حکم ورکوي، حیوان په مغې څي، په مغې خبرې وي. اما دا انسان دی چې چیختان آرډر نه وځي مکمل، چیختان فرمان مکمل وځي. چیختان مالک او خالق څه خل ته آرډر ورکړی وي بیا سرکش جوړیږي، بغي جوړیږي، خدای ته مقابلې کې ودرېږي. دا یو حالت انسان پناه وي څه انسان د حالت زړه ورسېږي، د حالت روح ورسېږي، څه باندې چې اثر نه کوي. مولا دی څه وقلب فيه نکتة سودا فالخير والشر فيه يعتلجان. بهترین حدیث دی د مولا، بهترین نورانی حدیث دی. انده تاسو ته یوه هدیه شوه نن مجلس نه. مولا دی څه دویم زړه هغه دی څه هغه نکتتون سودا فيه نکتتون سودا، څه هغه باندې تور داغ لګېدلی دی. هغه زړونه څه هغه دغدار شوي وي، دا هغه زړونه دي څه فالخیر والشر فيه یعتلجان. مولا دی څه خیر و شر دي کې ګډ وډ شوي دي، مخلوط شوي دي. خیر و ګډ دلته چې شوي دي، خیر و شر دلته ګډ وډ شوي. فأیهما کانت منه غلب علیه. مولا دی څه خیر و شر کې نیکه او بده کې څه کوم شي غلبه وکړه مغه طرف ته ځي. دغه نه لغونته مختصر د تباس کوم، دغه لږ سوچ وکړئ. دا یو اخلاقی عرفاني بحث دی. یو صلوات واستای مولا باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. مولا دی څه زنه زړونو دا شی حالات وي څه کله خیر طرف ته ځي، نیکه او طرف ته ځي، کله بده او طرف ته ځي، کله ښه کوي کله بد کوي. مو پښتو کې یو ټکی استعمالوو چې یو مخې سړي دی بل مخې سپی دی. دا شی زړونه شته دي، ویلې څه دا دغدار شوي دي، ویلې څه دوی باندې تور داغ لګېدلی دی که نه. دوی ته کله ورکې څه خبرې وکړي، عقل څه سوچ ورته وکړي، پوه شي څه نتیجه یې څه دی، حساب ورته ولګوي، حساب کتاب ولګوي، نو خیر طرف ته روانېږي. سوچ به کوي څه هغه کار وکړم چې هغه ما قبر آخرت خراب نه کړي، ایمان مو خراب نه کړي، عمر بر بعد والا زندگی مو څه خراب نه شي، خدای حساب کتاب ورکول ورته اسانه وي. دغه سوچ کوي نو خیر طرف ته ځي. او کله ورکې بې پروا شي، مکمل سترګې پټې کړي، دا پروای نه کوي څه څوره ظلم ته کوم، څوره کبر دی یم، څوره کبرجنې خبرې ته کوم، هغه بیا ودرېږي هر یوې خبرې ته.
ایمو الکو کیا دا شی ډیر دی خو المنسکاخ بوي خو مومن انسان بوي اما کله نجایز ته ودرېږي دینه پورته نجایز بیا نه کسي کله حرام ته ودرېږي دینه پورته حرام خور بیا نه د تبریخي دا شته د قربان د شام ځنه کسان نن سبا ایمو معاشره کې یو شاید ډیر عام شوی دی ډیر معذرت نه غواړم ډیر عام شوی دی ادارو کې مختلفو ادارو کې سرکاري ادارې غیر سرکاري ادارې اصلا ایچو کای لنه کې دغه خبرې باندې څه حرام د خلام رشوت د خلام نجایز څه د خلام ویلې اخر هر څوک سترګې غړي څه دادی خلی دادی خلی دا مثلا وی درې کې شل کسان دي 19 کسان خلی نو څه کوي 19 کسان جهنم ته تی تا جهنم ته ځي المنزک المس کی کمای نشته روزه کی کمای نشته مؤمنه کی شرافت کی کمای نشته اما حرام باندې بریک نه نسی 1000 روپے ویا خلی 500 ویا خلی 5000 ویا خلی پروا نه کوي بندگان خدا د حرام صورت بد اثر کوي انسان باندې لقمه حرام انسان د عبادت لذت نه محروم کوي انسان خدای نه وری کوي اهل بیت نه د وری کوي ځکه چې دا ډېرې چې انسان سترګو کې اوښ کې وچیږي ژړای نه راځي مجلس حسین کې ژړا نه راځي ځان باندې سوچ وکړي زړه به ساخ شوي حرامونه دا کیږي انسان زړه ساخ شي به انسان سترګو نه اوښ کې نه بهیږي سترګو اوښ کو وچاوله حرام خوری نتیجه یا کېدای شي ایمو معاشره کې دغه شیا پروا نشته ده مولا امام کاظم علیه السلام حدیث ده اللهم صل علی محمد و علی محمد مولای لیس منا من لم يحاسب نفسه فی کل یوم هغه مشیا کېدای نشي چې هغه هر ورځ ځان ته یو حساب کتاب ونه کی د دنیا حساب کتاب نه دی کې خواري او تکړه ده د آخرت حساب کتاب څنن مڅوره درویغ ولا نن مڅوره غیبات وکړو نن مڅوره تهمت ولګولو نن مڅوره پروپاګاندا وکړه نن مڅوره لافتی ولا نن مڅوره اباس خبرې وکي نن مڅوره زړونه وځورول ها نن مڅوره پردې خبرې وکي مخوم لګ انسان ځان څه سوچ وکي کنه سبي المنز کوم حالات کې ورېځ المنز کوم حالات کې وو ها المنز وکو نمو وکو دا ټول ورېځ انسان ځان ته لګ حساب کتاب د خدای بندګي حساب کتاب ځان ته ولګي ار یو کس خودخ کی تکړه دی څه اقتصادي دنیوي فائدې ولا حساب کتابي آرش پای کوي څوره ګټه شو څوره نقصان شو ایک ګټه نقصان خبره وی آرش پیو تکینی ذہن کیا کہے دماغو کیا کہے موبائل آو سے روبا سے پرچے کیا لیکی غیرے کیا لیکی اما دا آخرات دا ایمان والا دا اسلام والا دا قابر والا حساب کتاب ویلی نکے وریزی کی یو وری دغنی خلق سوچ کا واقعا صدا نن وریزا څنګه تیرا شوا مولا چی ایچات رتلون کی وریزا بیگا وریزی نا خواو بہتارا نوی اغا خساره و نقصان کی ده پکور انسان معنوی روحانی اعتبار سره وریزی نا بل وریزتا ترقی کئی وریز نا بل استا خوالی طرف تا سی نا چا وریزی نا بل وریزتا زوال طرف تا سی اندا کفی ده انسان دو پارا وریزی کی انسان ایوا نیمه جنازه کسی اسکوی اوخو بیگا ټیکو اوخو بیگا سملو شور سره ناسوم خو ته ځان باندې سوچ وکړه خدای ته مهلت ډیر کړی دی کنه غای د نو چات کو ته پرې خلې دا اوخ افسوس ځان نه وکړه ته دا زب کله تیارې کوم دا زب کله آماده کیږم دغه جنازې اس کې دلیتا ایو علم څه او څه چې ته به جنازه کوله هغه بوال چادر په مکمل اسکو خلکو ته به وخیل سوکسه صورت بیواسه شوه ده خپل سو کې طاقت ختم سترګو کې طاقت ختم سوره زوراوارو سوره کبر جانو نن خو وکسه سوره د انسان عجز شي کابر کې د خورویه حرکت نشي کوای ها اغه سیاحت غر کتاب قوچنی بزرگوار لیکل دی چې تلک پړاو کې مکمل داستان لیکل دی انسان جنکندان مارګ عالم برزخ ټول حالات لیکل دي شهید مطهری ورځ پښتنه ونه کوي چې د کوم څه نه لیکلي ته مړ نه وي شوی غي څنګه مونږ خدای رحم کړي یو پر عالم برزخ ته لوړی هغه د عظیم مجتهد تیر شوی وو خدای ونه حالت اختیاری حالات کیا روح او چات کړي او د ټول حالات او تخیلی دي لګي وکسوي
هغه اندای چې کله روح ورنوتلو مکمل بې اختیاره مو بدن پروت و څنګ ته ټول رسراو مو ته داسې برېښېدل که مو هر څه بیمارۍ رنځورۍ ختمه شوه بدن کې متقات پیدا شو ښځه اول غوندې ځوانۍ حالت ته لکه واپس لاړم داسې ورته برېښېدو خو د بدن ما داسې بې حسه پروت و بدن مو بې حسه پروت و د ټول جوړېده فریادونه چوکچی کوي وته یم څو او زه روغ یم زه دا یم هېچا مو ته غوږ نه چولو هېچا نه زلېدلم نه ما لیدلو جنازه یې وچاته که زه څنګ ته جنازې سره تشیح کوونکو کې ذات لوم قبره پورې ځا ورسېدم هر چو خپلو کارو کې لګیا و قبر ته یې ورکوز کوم ځا قبر ته کوشم ته د شی خو یې مو دی د بدن خو یې مو دی یو قبر نه وځي قبر نه ټول ووتل زه قبر کې پاتې شوم څه زه څنګه بیله پرېږدوم دا خو مو بدن دی قبر یې سیربان کړلو ټول لاړه واپس اخ ټایم کې راته پاته ولګېدله چې هېڅوک ما نشته دا یو حقیقت دی بالاخره دا یو حقیقت دی ناظر قبر سوشمنی پارا بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد لذا مو ځان دپاره سود و زیان روزانه حسابونه کوو سود و زیان ګټې نقصان حسابونه روزانه کې اصل ګټه دا نه دی اصل ګټه دا دی چې قبر بویه نه کړي اصل ګټه دا دی آخرت بویه نه کړي برزخ بویه نه کړي او آخرت ولا زندگی تباه نه کړي اصل ګټه نقصان دغه ځای کې دی دا ګټه نقصان د وکه پاتې شوه بچی ورته پاتې شوه یو کوله پورې به د کلي وطن خلکو ډاره شرمه پیغورو لغتو واجې نه به د یاد کړي هغه خدای ته معلومه څوره در ورسېږي څوره در پاتې شي عملونه چې څه وړوی ځان څه خپله یوسوي مولا د څه وزنوها قبل ان توزن وتجهزوا للعرض الاکبر مولا دې څه وزن کوئ ځان خپله وزن کوئ مخکې د دې نه څه تاسو وتلای شوئ ځان ته سود و زیان مخکې نه معلوم کړئ څوره ګټه مو کړې ده څوره د نقصان کړی دی هارون رشید غوندې ما کېږوئ هارون رشید صفات څه شی و د کوم قلب و زړه ذکر مې ته وکړو څه کله ښه کله بد کله په لمانځه کله بې لمانځه کله عاجز کله کبرجان دا شی کسان ډېر دي معاشرې کې دا شی کسان معاشرې کې ډېر دي کله ورور سره خاخ کله ترزوي سره خاخ کله میلاد کې خاخ کله چوسه کله چوسه لکه هارون رشید ته به کله کله موعظه کې د بهلول بوته موعظه وکړله نو هارون رشید بیا په ژړا کو هارون رشید ډېر جوړېدلی دی موعظو ته وعظو نصیحتو ته متمو ته خو ماغه هارون و بدل نشولو چونکې زړه دا شو قرآن چې ځنه کسان مذبذبی دي مذبذبین بین ذالک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء مذبذب دي لکه کوړای چې یو کپڑار کوړې کا بودی خورای دا شي کله یو طرف ته شي کله بل طرف ته شي ځنه کسان مذبذب دي هغه ایواوريزي خوي ایواوريزي باد وي یو ټیم کې خوي یو ټیم کې باد وي هغه کله خدای طرف ته مخ شي کله شیطان طرف ته مخ شي داسې کسان ټیک نه وي هغوی فکر و عقیدې کې مستقل نه دي هغوی نظریه دا دی چې همرنګ جماعت شو خواهی نشوي رسوا همرنګ جماعت شو که چیرې غواړې چې رسوا نشي خلکو سره رنګ واړوه ایچا زور ایچا طاقت ایچا قدرت ایچا جنډا ایچا ناره اوچاته شي دا یو څه منډې وایي پښتنه نه کوي چې چا پلټی دی منشور یې څه دی مقصد یې څه دی هدف یې څه دی چېرته مو بیایي کوم ځای ته مو روان یو به کجا چنین شتابان چېرته یې روان کړی دا خلک سوچ وکړه که نه کل حزب بما لدیهم فریحون قرآن دی چې هر یو گروه ځان ته خوشحال دی ټولای ځان ته خوشحال دی چا چېرته روان کړي دي خلک چا چېرته روان کړي دینې سوچ وکوئ دریم قلب څه امام خیی مولای څه وقلب مفتوح فيه مصابیح هغه مفتوح زړه خلاص زړه څه هغه دروازې خلاصې دي فيه مصابیح هغه کې نورانیات ده تظهر سرګان نورانیات ورکې ده ولا يطفئ نوره الى يوم القيامه هغه نورانیات قیامت پورې نه مړ کیږي وهو قلب المؤمن دا د مؤمن زړه ده څه همیشه نورانی ده همیشه نور ورکې ده همیشه خیر سے ده سبین مقام پوری خیر خیگڑی سوچ کئی سے چو د زندگی گانڈی خلاصی کم چو سمدات وکم چو زلند غام ختم کم چو خوشحال کم چو سا منڈا وکم ادوو منزا خبر خلاص کم
هغه شیطاني سوچونه نه وي څه د یوه شیطانۍ بل ته ورسوم د یوه خبره بل ته ورسوم هغه دغو کې نه وي هغه همیشه ښه خبره کوي هغه همیشه د اصلاح خبره کوي د روغې جوړې خبره کوي دا د مؤمن زړه دی کسا مؤمنانو زه یو حدیث د تایید کې ذکر کوم متام طرف ته تاسو بیایم صلوات واسطه محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد یو سوال پیدا کیږي اکثر مونږ خلک کوي خدا حدیث کې شته دی ډېر بهترین حدیث دی هدیه دی تاسو دپاره سوال مونږ خلک داسې کوي چې هغه سه مجلس کې کینو متام کې کینو محرم شي سفاره شي روژه شي حالات مبدل شي نیکۍ طرف ته خوالي طرف ته ښه طرف ته روان شو بیا څه هغه نه وځو متام مجلس نه وځو یا محرم سفارې نه وځو بیا د وریا شو بیا د غافل شو بیا د دنیا طرف ته روان شو بیا د مده پرست شو بیا مو د خدای په ویر شي څه واجه ده ایدی سره دتا واجه یا ایدی دتا جواب خیام خو پیغمبر نه پیغمبر ته یو صحابي عرض ودرېدو پیغمبر ته یې څه فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتصل انفسنا یا رسول الله کله تاسو کینو کله ته محفل کې کینو ایمو چې کله تر تخیخي خبرې وکي اخرات خبرې وکي قبر خبرې وکي نیمو زړونه د نارم شي ایمو زړه کې د نرمش راشي زړونه مو د نرم شي یا رسول الله مو د دنیا نه زړونه پرې شي مخکې ورته یې څه ثم نخرج من عندك یا رسول الله کله ته نه وځو بیا فاذا سرنا مع الناس احببنا الدنيا کله دوباره خلکو ته ویل شو نو دوباره د دنیا محبت زړه ته راشي دنیا پرستو سکینو بازارو کې کینو دکاندارانو هر چی ته بالاخره انسان څه کله پیسو دولتو خبرې شروع شي نو بیا د انسان دنیا طرف ته مخ واوړي یا رسول الله نخاف علينا النفاق یا رسول الله ډریګو دا نفاق خو نه وي تاسو یو څه کوو ته نه څه بیا بل څه کوو تو سکینو دنیا نه نفرت شي تو نه وځو دنیا سره دوباره مینا پیدا وکاو تو سکینو مد پرسته مد ورکه شي تو نه وځو دوباره مد پرست دنیا پرست د جوړ شو سواجه دی یا رسول الله لما نخافون ذالک پیغمبر دو دې څه ویلي ډارېږي د خبرې باندې اذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجدنا ونسينا عن الدنيا یا رسول الله کله تو سکینو نو بیا ته د مت تذکر کوي یا د ورید کوي کابر د تپز کوي رغبت درو کې شوق درو کې مو د کوشش وکون مو د دنیا په ویر شي زهد نام حتی کعنا نعاين الاخره والجنه د سید بریخي لکه مو جنت او جهنم کا سوتو سکل کینو اکه مو اهل بیت مجلسونه انداز شي دي سکل اور کې کینی بالکل د سید لکه بهش کې نوسوي بهش ناکام زمينه نه دي دا انسان ته نورانیات ملويږي روحانيات ملويږي غذا ملويږي سکون ملويږي اطمینان ملويږي زړه ته مرهم ملويږي زړونه بیمار شي دا علاج ده ګولې دي شفا ده شربت دي دغه مجلسو کې ما تنګي کوي دغه مجلسونه ما ستړي کې کوي دغه ځکه عقیده مضبوطه ساتوي زنه کسان ډیر زر ستړي کیږي مولا دی فاما اذا خرجنا من عندك فشممنا مولا دی چې کله تو نه وز امام پیغمبر ته چې کله تو نه وزو او بیا چې کله بهار بزرونه وکسو ورعين العيال خلفاني وکسو يكاد ان نحول عن الحال التي كنا عليها عندك هغه حالات دی مو دوباره بدل شي کوم تاسو کوم حالات کیو حتی کعنا لم اكن علينا شيء اند سید متبریخ لکه چا نوی شي اثرات ختم شي مونږ پیغمبر د وتسی چې ان هذه خطوات الشیطان دا د شیطان مرحلی دی سټیجونه دي حکیم پیغمبر باندې بلندتر صلوات اللهم صل علی ینده حدیث نتیجه ده وبسام پیغمبر دوتی ان هذه خطوات الشیطان دا د شیطان حربی دي چې تاسو نه استعمالوي اندوره د انتظار کې د مجلس کې نوسی بهر د طویلور د صدور شي سره وځي سوچ د بدل کی فکر د بدل کی شیطان دنه دوباره غالب شي دوباره د سوچ بدل کی نظریات بدل کی فورا وسوسه در وچی بچی خلخانه عیال پیسې دولت دنیا فورا د سوچونه درچي پیغمبر د سی څه کچېری اندغ پوزیشن باندې تاسو مداومات وکوي جری وساتوي سلسله د سپری نشي مجلس سوسا رشتہ د پری نشي
پیغمبر دوی لصافحتم الملائکه تاسو سبا ملائکی لسونه په میلولو کی تاسو سبا ملائکی مصافحه شروع کی دی حتی بورسیگوی مختوتی ومشیتم علی الارض پیغمبر دوی سدی حتی تاسو ورسیگوی تاسو با اوبو باندیا مزال شروع کوئی پیغمبر و آل پیغمبر باند بلند صلوات نی پیغمبر دوی تاسو ګرانه خبره نه دی چې تاسو ملائکو نه افضل وګرځي کوئی دوی تاسو لوس کې ده که تاسو اندارشتا پری نه کوئی مانس کی شیطان کوشش وی چې تاسو نه دارشتا پری کی تاسو زړه حالات بدل کی خو تاسو په کار ده مداومات او مقاومت وکوي مقصد دا دی قربان مشام دې اصل د سې رزلټ ده س یو عمل کوي جاری کاوه ساتای د سپوتی نشي ذکر حسین دے مجلس حسین دے دی سرشتہ رابطہ ما پرے کوا افتی کی یو مجلس تا ووری دا تو دو پارے یو ڈوز دے دا یو ڈوز دے یو علاج دے تو شربت دی دا استملاوا افتی کی یو وری مجلس وورا افتی کی یو وری زرنا دا زنگ ختموا دا غو مجلسو زاریه سا دا غو مجلسو نا زون ما وری کوا دغه مسجدونه جمعتونه منبرونه حسینیونه رشتہ ما ختماوه سوره د سلسله اوسه رابطه اوسه مضبوطه وي اندوره به ته خدای ته ورنږدې کېږي هغوی غواړي چې ته رابطه اوسه پرې شي دا شی په کوته جاري وساتې اعلی څوکمه دی ته خدای ته ورنږدې کېدی دې حده پورې څه طی الارض کوای شي ته هر مقام ته ورسېږي ته رسېدای شي پنځم مولا شهادت ریزه دی یقینا عظیم امام دی ډیر عظیم مکتب تشیع چې مو ته رسېدلی دي دا د امام برکات نه رسېدلی دي نن سمو قال امام باقر یایو قال امام صادق یایو دا ټول علمونه اندخ کې پټ دي دا ټول علمونه اندخ کې دا مجلسونه دا متمونه دا د امام برکات دی صرف د امام یو دوا کرامتو طرف ته اشاره ده کوم څه امام څومره عظیم وو امام څومره عظیم یو ورځ امام زمیالی د پر امام ډیر عمر او سن رسیده شي 50 نه پورته عمر یو ورځ هغه صفاح خبيث خلیفہ امام زمیالی د پر څه مو ته پته امام عمر زیات شوی دی اوس د سي سترګو بیا شي کور نوي او نظیر بیا شي نوي امام ته بقاعده مسابقه پروګرام یې خې امام ته مدلته مسابقه پروګرام یې خې د غشه ولی ناخ کې باندې تبا مسا شرکت کوي امام ته یې سمو معذور کوئی د بوشه مو مقابلو کې نه یو مناخ کوشتلو کې نه یو خلیفہ او زوراوار و بالاخره امام نه پورته چوک زوراوار نه وي خو امام ظاهر ته خیال ساتي امام مجبور کړلو امام څکلا مجبور شو امام څکلا هغه کمون را واخستو غشه ورکی کېک دا ناخ کا ډیر وریاو امام توستپاته ده معصوم عن الخطا ده اڅ کلا ایو شي کې امام خطا نشي کولای او توسط امام خطا نشي کولای امام څکلا غشه وشړلو سکومې ناخ کې مانز وکنه مانز وړا نقطه هغه وشتله اللهم صل علی محمد و آل محمد هغوی سوچ وکړو څه کېدای شي توکلي وي امام ولس له غشي نور راوړی چې دوی ذهنه دا خبره وبسم دویم غشه کېږدولو څه ویشتلو اول غشي باندې ولګېدو وایي څېرلو دوباره نښ کول امام دریم غشی راواخیستو مغه د دویم غشي نیوه لګېدو څلورم یې راواخیستو دریم نیوه لګېدو پنځم یې راواخیستو څلورم نیوه لګېدو شپږم یې راواخیستو پنځم نیوه لګېدو اووم یې راواخیستو شپږم نیوه لګېدو اتم یې راواخیستو اووم نیوه لګېدو انم غشی مولا راواخیستو اخري غشی و اتم نیوه لګېدو خلق دنګ و حیران پاتې شول خلیفہ وډر شو چې کچيري سل غشي مو ته یخي وي یو غشه به ناخ کې نه خطو نه وشو امام ډیر عظیم دی ډیر مهربان دی یو ورځ یو شامی کس امام سره ډیر مینا و ډیر مینا و امام سره اکثر براتلو شام نه مدینه ته امام پښتنه وکوله یو وخت کې مدینه کې و سخت بیمار شول اخیری تکلیف اخیری حالاتو کې و ملګری ته وصیت وکړ چې یاد وسته کس چې زمړ شام نو بیا مولا م خبر کا مولا م ډیر
بیړې څه خبر که امام ته وایه څه یارو دوستو غریب ملګری مسافر ملګری د مدینې کې وفات شوی دی چې امام راشي مانې خپله مولا جنازه وکړي مانې امام خپله متام وکړي کله خبر امام ته ورکو جنکندان و مړ شولو امام ته خبر ورکو امام د اوتې سورې هغه نه کوي کفن کې جوړ نه کوي زه دې راغلی نه وم عظیم امام دی د کراماتو معجزو څښتن دی امام څه کله هغه خونې ته راورسېدلو ویې لیدلو څه کاټ باندې چولی شوی دی سپین چادر یې په یخې دی پاسه چولی دی سیلي وینه وتلي دی مولا څه وکړل مولا یو دوه ذکرونه وکړه غاږ یې ورته وکړو پلنکیه غاږ وکړه خپل امام ته آمد سامد سپین چادر وښورېدلو سر نه یې چادر بیرته کړلو امام ته مغزي نه سلام وکړو السلام علیک یا امام باقر علیه السلام امامان ډېر مهربان دي امام څه که چیرې تا مینه وي امام د نشي په ویره امام د مرګ تا نه ویر کوي مرګلي ونه پوښتنه وکړه سیلي وي د نه وتلي وه څنګه یې واپس راغللې ای سندوره پوه شوم چې روح بدن نه وتلی و اسمان ځمکې مانځه و عامه څامه خدای طرفه اډر وشو چې دی روح دوباره واپس کوي چونکې امام باقر دی روح واپس کړی دی عزادارو مولا مظلوم امامانو نه یو امام دی ما درته عرض وکړو لکه څنګه تاسو وړې بلبلې باندې ډېره ژړا کوئ خو کار د امام باقر ته اندوره وژاړو سوره د وړې بلبلې عمر و کربلا کې اندوره د مولا امام باقر عمر یاو ټول هر ټول واقعات کربلا والا لیدلي دي مولا ته څه کله زهر میلاو شول امام صادق علیه الصلاة والسلام ورسره و 3 ورځې زهرو نه امام تکلیف کې و 3 ورځو نه سینا بسوله امام ته به تکلیف میلوېدلو زهر ډېر تیز زهر و امام ته میلاو شوي عزادارو خو دې ټایم کې مولا یو وصیت ورته وکړو خپل زوی شپږم امام ته ورته د زویه جعفره یاد وساته کله زه دنیا نه شهید لاړ شم بیا ما خپل بابا زین العابدین سره څنګ ته دفن کړ یو وصیت مې درته دا دی زویه مینا کې لاس ورځې مانې بیا هر کالې متام کوه لاس کاله مانې بقاعده متمونه وکړه لاس کاله خو زویه امام متام څه کوي امام متام کې د کربلا مظلومیت بیانوه امام متام کې د ما نیکه مولا حسین مظلومیت ډیر بیانوه مولانا پوښتنه وشوه مولا کوم کوم ځایونه دي چې ته یې ډېر ژړولی ته یې ډېر ترسولی امام دوتی چې یو هغه وخت و چې کله سلجنا مولا حسین گودال کې کوز کړلو زلجناب چار چپیر چکر لګولو مولانا یو ټکی به کولو الظلیمه الظلیمه امام نه پوښتنه وشوه مولا زلجنا څه ویله هېڅ زلجنا به دا ویله دغه امت خپل رسول الله المسای شهید کړی دی مولانا پوښتنه وشوه چې زلجنا مولا حسین ته غوږو کې څه ویله نږدې به ویرغلو بیا به ته نه واپس شو ته نه تلای نه شو چار چپیر به طواف ورنه کولو مولا به ویله چې زلجنا به مولا ته ورنږدې شو غوږ کې به یو ټکی ورته وکړو چې مولا لږ خوندونه همت وکړه ایما پشت باندې سوار شه ایما زین باندې سپور شه کربلا نه د وباسم ډېر وریاده بوزم مولا یو دا ځای ډېر مظلومیت څه بیان کړی دی عزادارو یو یې هغه وخت ډېر مظلومیت څه بیان کړی دی چې کله قافله شام ته رسېدلې وه مولا دی چې څو ځایه مو ډېر وځورولو یو داسې بازار باندې یې بوتللو چې هغه بازار کې به غلامان خرڅېدل اعلان یې وکړلو چې زوران به راوستي له ښه استقبال یې وکړئ داسې استقبال وشولو ښځو سه ګرمې اوبه وې سړی اوسه ګلان ورسره و وړو وړکو سورونه ورسره مو باندې و قسم ته داسې ظلمونه وشول زه به اشارې کې ویم څه اشارې کې اندوره درته ویم څه مولا دې یی چې ما بابا سید سجاد سار باندې اماماوه یو ورې کربلا کې وسوله یو ورې شام دغې چولې کې وسوه
مولا دی ای څه کله دغه بازار کې مو باندې وداسې ظلمونه وشول څه بازار نه راووتلو مولا سجاد وړه سکینه نه پېژندله وړې بلبلې مولا سجاد نه پېژندلو ولیا بیبي ما نه پېژندله ترور ولیا زه نه پېژندلم مولا دی ای څه یو دا وخت یو هغه وخت څه کله شربي دربار کې ودرېدلو مو ته آډر وشوی څه دربار کې کېنوی څه کله ځمکې باندې کېنستلو مولا بابا سید سجاد مو زنجیرو کې بستاو سټه زه زنجیرو کې تړلی وم ځمکې نه ناست و ظالمان کرسیو کې ناست و دا حالات مو نشو برداشت کولی